نن موضوع دا د جهاد په باره کې. جهاد یو داسې عمل دی چې د دې سره د اسلام سربلندي کیږي. اسلام د جهاد سره اوچتیږي. د مسلمان مرتبه اوچتیږي. د مسلمان رعب په کافرو باندې غورځيږي. مسلمان چې کله جهاد پرېښوده کافر به غالب کیږي. کافر زما او ستا په منځ باندې نه خفه کیږي. که تی کې او که نه کې تا ته څه نه وایي. کافر زما او ستا په روژه باندې په نیولو باندې نه خفه کیږي او نه خوشحالیږي. کافر زما او ستا په قربانۍ کولو باندې نه خفه کیږي نه خوشحالیږي. دا د دین غټ کارونه دي چې دا په مونږ او تاسو باندې فرض دي. زکات چې مؤمن مسلمان ورکوي او که نه ورکوي کافر پې نه خوشحالیږي نه پې خفه کیږي. لیکن په دې ټولو د اسلام د فرض عملونو کې د ټول د اسلام په واجب عملونو کې په ټولو د اسلام د سنت عملونو کې کافر په یو عمل نه خفه کیږي نه خوشحالیږي. لیکن په یو عمل ډیر زیات خفه کیږي بلکې پورا ملک خوځيږي. بلکې باچا باندې کپ کپه راځي. بلکې باچا په خپل دارالخلافه په کمره کې په هغه یره راځي. هغه صرف او صرف جهاد دی. کله چې د مسلمان د خولې مبارکې نه د مجاهد د خولې مبارکې نه کله د لفظ د جهاد اوته الته امریکا په امریکا کې لړزیږي. یهود په یهود خپل ملک الته لړزیږي چې خپل ملک لا تر اوسه شتم نه. لیکن الته پې هغه زلزله راځي. ځکه هغې له پته ده که مسلمان جهاد پرېښوده په ټوله دنیا به زمونږ حکومتي صرف او صرف زمونږ نه څلور ټکي لرې کول غواړي. جیم ها الف دال وی مسلمانه دا لفظ مه وایه. باقي زه تا ته قرض در کوم څومره لکه ډالره غواړې تا ته میلاویږي. مسلمانه د خوراک چې څومره سامان غواړې تا ته میلاویږي. زما ملک ته راځې یو ټکی اختیار کا الله دې مسلمان ته وساتي چې قادیاني تسلیم کا تاله وزم میلاویږي تاله خزم میلاویږي تاله ډالرم میلاویږي تاله په لندن کې په کاناډا کې په امریکا کې کورم میلاویږي. یو ټکی خپل کا صرف دا ووایه چې قادیاني نعوذ بالله من ذلک دا پیغمبرو. بس مسلمان هغې چې څومره پیسې کافر یهود مصرف کوي د جهاد د لاره بندولو کې مسلمانه دومره پیسې هغه په یو شي کې نه بندوي چې کم قیمتي ټانک دی هغه نن فلسطین ته راوستی دی. وایي په دې باندې راکټ اثر نه کوي. لیکن د مجاهد ته الله هغه طاقت ورکړی دی. هغه طاقت الله رب العزت په قرآن کې بیان کړی دی. هغه معجزه یې د نبي علیه السلام په لاس مبارک باندې ښکاره کړه. الله فرمای اذا رمیتا
ولكن الله حرما اے زما پیغمبره کمی شگی تا چی ویشتے دا تا نویشتے دا ما ویشتے مسلمان نن آغا ٹینک دا مجاہد دا فلسطین دا غزہ مجاہد دا حماس مجاہد ٹینک آغا ٹینک چه پا کروڑو روپے ڈالر پاگے خرچ شوی دا اوی دا پا دی باندے دا ٹینک گولے ما سر نکی آغا نن مسلمان مجاہد اذ رمیت ولکن اللہ حرما اللہ اکبر آواز کی راکٹ گزار پہ کی آغا ٹینک دڑی وڑی کی گی مسلمانا پشگا یو زر شگا دا کافر پسترگو کی اللہ اغرزولا روغ جنگ بیلو دا روغ زمونگ اوستاس و نبی علیہ السلام دا قرن تاوشوی خلق نبی علیہ السلام تی سالم ہوتا کافر یاد و ستا مسلمانا کافر یاد و ستا مسلمانا زما پا حج باندے غن خپکی گی نا خوشحالی صرف پوینٹی خبر جہاد دا مسلمان دا خلین اوباسا بس کشمیر کے چنن مسلمان لرزیگی آگی مشن دادے دا اندوانو آگی وی مسلمان دا خلین جہاد ختم کا امریکہ نن جہاد تا دا شرپسندے نمور کئی امریکہ نن مجاہد دا دشتگردے نمور کئی مسلمانا ما و تام دا غیب خبر کراغلو قرآن سوئی قرآن جہاد تا فی سبیل اللہ وئی دشتگردی وطنوئی مجاہد تا نبی علیہ السلام مجاہد تا الجہاد مجاہد وطوئی مسلمان ما و تا وطنن شرپسند نم کے خود انصاف خو پا دنیا کی دا کافرون با انوی نے کافر راغلا زما پا پلسطین امبلو کرا کافر راغلا زما پا کشمیر امبلو کرا کافر راغ زما پا ملک پا افغانستان امبلو کرا کافر راغ پا برما امبلو کرا کافر راغ پا عراق امبلو کرا آغی امبلو کرا غی من پسندی زچ دخپل قور دفاع کم دشتدگر شو دا انصاف دے مسلمانا چه غل زما پا قور رازی زچ دخپل قور دفاع کم نو زب غلیم آغا ابل با من پسند وچ زما قور نگلا کئی دغا سے چال امریکی وہ چلاو دغا سے کرتب امریکی وہ چلاو امریکہ پخپل کرتب کی کامیاب شوا خدا یاد و ساتے مسلمانا انشاءاللہ کجوان اللہ را کرو اللہ دے را کی دے نیک عمل سرا دغا فلسطین مونگا و تائی وینو چے نن پنا کمی روان دے لیکن یاد و ساتے مسلمانا لس کال بعد شل کال بعد دیرش کال بعد سلویخ کال بعد قسم پا اللہ دا پیغمبر پا منبر باندے والاریم دا جہاد با مسلمان گٹی دا جنگ با مسلمان گٹی دا یاد و ستا مسلمانا دا امریکی چے کلا راغلا وی سوپر پاور راغے 45 نیٹو ملکون راغلا وی افغانستان با نن دڑی وڑی کی وی پا یوم یش کے فتح قوم شل کالی جنگو کا مسلمانا خپل اسلحم تینی مپاتشو تختے دو دا مجاہد سر مدد اللہ کی دا مجاہد مقام اللہ اچت کرے دا مجاہد مقام نبی علیہ السلام اچت کرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمائل کلچ مجاہد جہاد توزی مجاہد جہاد توزی او پا خیر عدد جہاتو کی دا چے کلا او وزی وی اللہ رب العزت اول دا کارو کی چے دا دغا مجاہد باندے دا جہنم دا اور نیازات کی او بیا نبی علیہ السلام فرمائی دوام عمل دا وی اللہ رب العزت
په ملائکو باندې فخر کوي و ای زما ملائکو وګورئ زما بنده زما په لار کې جهاد ته روان دی. او درېمه مرتبه ده کله چې دغه مجاهد د کور د ګټ نه وځي په کور کې اهل و عیال په کور کې دیوالونه چې جاندار نه دي صاف پکې نشته خښته یي کاڼه یي خټه یي نبي علیه السلام فرمایي هغه هم په جړه شي دې مجاهد دپاره. مسلمانه د جهاد هغه مرتبه ده چې هغې دپاره دیوالونه جړه کوي د هغې دپاره په سمندرونو کې مایان دعاګانې کوي د مجاهد دپاره په اسمانونو کې ملائک دعاګانې کوي د مجاهد دپاره په ځمکه باندې حشرات دعاګانې کوي. مسلمانه دا فضیلت صرف مجاهد ته الله ورکړی. کور دیوال خښته دا په یو چا پسې نه جاړي حالانکې حج څومره لوی عمل دی لیکن دیوال جړه نه کوي. روجه څومره لوی عمل دی دیوال جړه نه کوي. روجې نه بعد مونځ څومره لوی عمل دی لیکن دیوال جړه نه کوي. مسلمانه چې مجاهد د کور نه وځي دیوال جاړي د مجاهد هغه مرتبه ده. دا ما ورته مه ګوره چې نن په تورو غرونو کې په فلسطین کې مجاهد وږي دي او ته دا وایې چې کني هغې زندګي تنګه ده. قسم په الله چې مجاهد په جهاد کې څومره خوشحاله وي قسم په الله که داسې زما وستا وزیر اعظم وزیر خارجه دا باچهان د دنیا راغونډ کا که دا په خپل باچهت کې دومره خوشحاله وي. ما خپله یو مجاهد نه تپوس وکړه ما ته وایي استاد د روس په وخت کې جنګېدلی یم د روس په وخت کې مې جهاد کړی په افغانستان کې وی قسم په الله روټۍ به نه وه وچه روټۍ د یو څو ورځو روټۍ به وه صرف د چینو سره مې به وخوړه. وایي راته استاد جي په الله درته قسم خورم څومره کالونه وشو د دنیا هر یو نعمت مې اوس وخوړه خو هغه خوند ما ته په دې نعمتونو کې نه میلاویږي. قسم په الله څومره چې په هغه غرونو کې هغه وچې روټۍ و د چینو کې کم خوند و. مسلمانه دا جهاد دې ته مه ګوره او دې ته مه ګوره چې مجاهد وفات کیږي سرې وینې ترې بهیږي کني دا خوږیږي نه. مجاهد چې کله ولګي وی دا میږی چې ټک انسان ته ورکي دغه درد ته سوای اگر چې مجاهد د ټانک په ګولۍ ولګي دومره درد یې نه لکه څومره درد چې د میږي. مجاهد وګوره کله چې ساه وځي روح ته قبض کیږي شهید کیږي اب شهادت ګوته اوچتوي خاندي به خوشحاله به وي درد محسوس کوي به نه. ما و تا ته چې درد ولګي د نشې ستنې وو مسلمانه د نشې ګولۍ خورو هغې په غره کې د مرګ سره لوبې کوي زنکدنې شروعي او چغې وایي او وایي قسم په الله کامیاب شوم شهادت ګوته اوچتوي کلمه وایي. مسلمانه هغه خوند وی کله چې جنت ته ټول جنتیان لاړ شي الله دې مونږ او تاسو ټول بوځي و الله دې مرد شهادت راکړي. یو شاعر وایي وی مرد شهادت خوند کې پشرنګار د سپینو تورو کې ورک شه سلګی په بشترو کې دا به څه خوندي او څه فرمایي وي کله چې ټول جنتیان جنت ته لاړ شي یو جنتي به تمنا نه کوي چې زه دې واپس دنیا ته لاړ شم. یو حاجي به تمنا نه کوي یو عالم به تمنا نه کوي یو روجهدار به تمنا نه کوي منځګزار به تمنا نه کوي د دنیا یو کس به هم تمنا نه کوي صرف مجاهد به تمنا کوي چې یا الله ما بیا واپس دنیا ته ولېږه چې ستا دپاره بیا شهید شم. علما فرمایي وجه څه ده فرمایي وجه دا ده چې په شهادت په ټیم کې الله رب العزت د مجاهد ته خپل دیدار ښیي
او دغه دیدار چې په دنیا کې ورته وښیي دغه دیدار د جنتونو نه اعلی او هغه خوند درته په جنت کې نه میلاویږي کوم چې الله رب العزت ورته د ځنکدن په ټایم کې مسلمان مجاهد هغه مقام دی مجاهد هغه شخصیت دی او د مجاهد قدر پکار دی مولانا عاشق الہی رحمه الله خپل کتاب کې واقع ذکر کوي فرمای وای پخوا امتونو کې یو راهب وای هغه راهب په خپل عبادت خانه کې ناست وای سغله رااله هغه د 10 په دې کمره کې عبادت خانه کې میلمانه شو او د دې راهب د خیال داو چې کدا مجاهدین دی ټوپکې هغه ټایم مثلا تورې ورسره وي نزې ورسره وي غشې ورسره وو کمانونه ورسره وو ورته وایي که ستاسو نه څه اوبه پاتې شوي وي په خپلو مشکیزو کې نو ما ته لږې اوبه راکړې زما بچی بیمار دی هغې ورته ویل چې دا لږې اوبه پاتې دي دا والا هغې چې وکتو دا ډېر نیک سړی هغه ټایم کې عیسایت په حق دی نو د عیسی علیه السلام په مذهب باندې روانو نو هغه خپل هغه اوبه بچي ته ویوړې دې ته یې روټۍ ورکړه دی روان شو روټۍ وخوړه لاړو بچي چې هغه اوبه وڅکړې الله وله صحت ورکړي څو ورځې بعد وی هغه غله بیا راغله وی دغه راهب ورته وایي وی ای غازیانو تاسو بیا راغلی هغه اوبه چې تاسو نه ما اخیستې وې ستاسو به شک وي چې هغه اوبه د څه شي وې وی ما چې تاسو وکتلی وی ما دا یقین راغی چې دا د جهاد نه راغلي دی ورته اوس حل نه وی نو وی چې ما وی چې دې مجاهدینو نه به لږې اوبه پاتې او زما زوی ډېر سخت بیمار دی نو هغه اوبه ما خپل بچي ته ورکړې هغه چې وڅکلې نو هغه ته الله روغ صحت ورکړه د راهب نیت ته وګوره مسلمانه مجاهد باندې دومره یقین هغه غله ورته وایي وی ای راهب صاحب مونږ مجاهدین نه یو لیکن ستا نیت د مجاهدین و الله پاک زمونږ په اوبو ستا بچي له شفا ورکړه یاد وساته مونږ غله یو د مجاهد دومره مقام چې هغې په اوبو کې مالا شفا اچوي هغه ټایم کې توبه وویسته او هغه ټول مجاهدین په حق جوړ شو مسلمانه د مجاهد هغه مرتبه ده مجاهد چې کله جهاد ته لاړ شي د ده نه د دعا درخواستونه پکار دي د نه دعاګانې غوښتل پکار دي نن په فلسطین کې که زما او ستا مجاهد ورور جنګېږي په کشمیر کې زما او ستا مجاهد ورور جنګېږي یاد وساته زه دا بلکې تاسو ته مشاهده ده موږ ته مشاهده ده دې په کروړو راوځي مسلمان دې په شمېرونو باندې وي زمیني جنگ د دې نیکونو نه دی کړی د دې ابو جهل نیکه نه دی کړی عتبه شیبه نه دی کړی دغه مردارانو نه دی کړی دی پلار دا هغه لمسی دی نشي کولی صرف دی جنگ د څه کوي د جازونو کوي دی د ځمکې تراکوشي بیا د زما د مجاهد په مقابل کې لس ودرېږي انشاءالله دا یاد وساته مسلمانه دا مجاهد به یې ګټي دی مجاهد په ځمکه موږ نشو والی دی بره نه راځي هوایي ډزې کوي تورسرې شهیدانې کوي زما تورسرې ماشومان شهیدانې کوي حالن کې په جهاد کې بوډاګان ماشومان او زنانه مسلمانو ته حکم دی دا به نه شهیدان کوئ کافر هم په دې قانع دي چې دا به نه مړ کوئ لیکن دا د هغه خنزیر اولاد دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو کس راغی او نبی علیه الصلاة والسلام طرز کوي د الله پیغمبره داسې یو عمل راته وښایه داسې یو عمل راته وښایه چې د جهاد سره برابري وی نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل داسې هیڅ عمل نشته چې د جهاد سره برابري که داسې کولی شي چې مجاهد جهاد ته لاړ شي ته جومات ته راننوځه په عبادت باندې ودرېږه شپه ورځ او روژه به دین وي
تر څو پورې چې مجاهد واپس خپل کور ته نه راغلی نو هغه صحابي عرض کوي د الله پیغمبره دا څوک نشي کولی نو وی دغه یاد وساته د جهاد سره هیڅ عمل نشي برابرېدی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بیا فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي اس چې کله مجاهد په سور شي دا اس روان شي اس چې قدم اوچتوي مجاهد ته الله نیکي ورکوي یو او بیا الله پاک قرآن کې فرمایي والعادیات ضبحا فالموریات قدحا الله قسم خوري وی زما د قسم می په هغه سلو باندې چې هغه کله منډه وي هغه د ټوپ سره د خپو سره هغه ګرده اوچتوي مسلمان په جهاد او بیا په اس او بیا په هغه ګرده باندې الله قسم خوري نو جهاد څومره لویه مرتبه ده نن مونږ جهاد ته نشو تللی مسلمانا پرچاری کولی شو جهاد ته نشو تللی مسلمانا چاندی والا مجاهد راشي چانده ورکولی شي مسلمانه دعا ولا کولی شي تور سر جهاد ته نشي تللی چانده ورکولی شي مسلمانه جهاد ته تور سر نشي تللی په کور کې ولا دعا کولی شي لیکن یاد وساته په یو غشي باندې نبی علیہ السلام فرمائی مفهوم مبارک دا سے دے درے کسان با جنت تزی یو جوڑون کے مسلمان چه ما و تا کمی پیسے ورکو آغا پہ بیا دا ٹوپک گولے واخلی بیا نبی علیہ السلام فرمائی بل وہ پہ آغا سڑیزی چه سوگی ولی استعمالی او درم هغه کس سوګي چې ولور کې چې دا په دې ټوپک کې واچوه او په استعمال کا وې دا درې کسان به په یو غشي جنت ته ځي کتلی نه شو دومره ایمان خو د هر چا په کار دی چې مجاهد راشي چانده ورکا چې مجاهد راشي خبرې پسې مه کوه زما پیغمبر علیه السلام څومره غزواتو ته تللی او غاښونه مبارک شهیدان شوي داسې مسلمان مې لیدلی چې مجاهد راشي دې جومات کې د چاندي اعلان وکړي دا کشمیر د پاره د فلسطین د پاره مسلمان نه مې اورېدلي وی چاندي والا راغلی دی خدای راستی که دا ستا ایمان زه پاتان یم والمه دغه ایمان دې ځان سره په کور کې تاله کښېږده دغه ایمان دې زما نه دی پکار مونځ مه کوه مجاهد پسې داسې خبرې کې نبی علیه السلام په مسجد نبوي کې چې ما و تا مسجد نبوي کې جمع پورې ځان دلته خوټ کو چې کله به رسم مسلمانه په هغه ځای کې نبی علیه السلام په هغه پاک منبر باندې نبی علیه السلام تشریف فرماتے د جهاد د چاندي اعلان کوي نن مجاهد اعلانو کې ته ډرامې کې ویارې که منافق نشي هغه منافقینو به په صحابهو پسې ډرامې کوي نن یې ته ورپسې اوس دلته کې مجاهد مرتبې پسې مجاهد پسې خبرې مه کوه د مجاهد مقام به د قیامت په ورځ ښکاره کېږي د مجاهد مرتبه به د قیامت په ورځ ښکاره کېږي دا مه وایه ما و تا دلته چې نن په امن ناست یو نن ما و تا چې دلته روټۍ خورو نن چې ما و تا په دې پاکستان کې په امن اوسېږو ته څه وې چې امریکا دې ته راغلی وه چې افغانستان فتح کم مسلمانه د امریکې ټارګېټ دا ملک و چې دا ایټم ته والم دا زما او ستا رونه زما او ستا بچو هلته پې خودکش حملې وکړې او هغه امریکا وتښتېده بیا د بیماپ ټیزونه یې واچوله وتښتېده دا د دغه او داسې مجاهد چې بوټان نه و په چین چپړو کې شلېدلې ما یو ویډیو کته یو مجاهد چین چپړې په خپو کړې مخکې خولې شلېدلې او په هغه خولې شلېدلو کې د امریکې خلاف جهاد کوي ما ورته خو چې دلته وادلم زه څنګه بوټان واچ مسلمانه په غرونو کې داسې جهاد کوي چین چپړو کې شلېدلو کې ته په هغې پورې خندا کې زما استاد ټول عمر عبادت راغونډ کا د مجاهد په هغه دوه رکعاتو نفلو پسې نشي رسېدی مسلمانه عبدالله ابن مبارک رحمه الله خط راځي
او هغه په جهاد کې دی یو کس کعبه مبارکه کې طواف کوي خط یې ورته راولېږي او په خط کې ولا اشعار لیکي هغه اشعار ورته لیکي ورته عرض کوي ویا عابد الحرمین لو ابصرتنا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب اے پلان کیا په حرم کې د کعبې نه تاویدون کیا ته طواف کې کچر تا مونږه په جهاد میدان کې ولیدو چې مونږ په سرو وینو ککړ یو په جهاد کې لګیا یو لعلمت انك في العبادة تلعب تب پوه شي چې ته په کعبه مبارکه کې دنه سمره لوبې کې غپ لګې ځان سره مسلمان نن هغه جهاد هغه نن یتیم شه نن هغه جهاد پورې مسلمان ډرامې کوي خدا یاد وساته د اخیری خبره واورئ څنګه چې مونږ نه منو دا چې افغانستان به د امریکې نه دا نر پښتون دا افغان پښتون دا به اونه باسي نن ټولې دنیا ومنو دا دغسې یاد وساته په فلسطین کې چې یهود په دبدبې راغلي دي قسم په الله دا به واوري چې دا یهود به د امریکې نه زیات تښتي او تښتېدلي دي بس هوایي جنگ کوي زمینی جنگ نشي کولی د مجاهد سره دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله سمو ورسمو واورد یا الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله څومره قرضدار وي قرض نه اخلاص کړي څومره بیماران دي بیماری په شفا بدل کړي څومره قرضدار دي یا الله قرض د غیب و خزانو نه ختم کړي او یا الله چې څوک وفات شوي ټولو قبرونه د نور نه ډک یا الله څوک بیماران دي بیماری په شفا بدل کړي او یا الله څومره مجاهدین دي یا الله جهاد ته تلي یا الله دا ټولو ناصر و امداد شي یا الله په کشمیر کې جنگيږي یا الله دغه مجاهدینو ناصر و امداد شي یا الله په فلسطین کې جنگيږي یا الله دغه مجاهدینو ناصر و امداد شي یا الله که مونږ ته د چاندي والا راشي مجاهد راشي یا الله سنت عمل ادا کوي یا الله زمونږ جیبونو ته لاسونه کولاو کې یا الله زمونږ جیبونو ته لاسونه کولاو کې یا الله زمونږ تور سره هم په دې حصہ د جهاد کې شامل کې یا الله مونږ ته مرګ د شهادت راکې یا الله د کافر د لاسه راکې یا الله د مسلمان د لاسه مونږ ممړه کې یا الله د کافر د لاسه یا الله په میدان جهاد کې مونږ ته مر راکې او یا الله مونږ ټول مسلمانان ای دنیا په کم ګډ کې دي یا الله د جهاد یو نظر راته وښایي یا الله مجاهد چې په کوم ځای کې جهاد کوي یا الله داسې ناصر و امداد شي څنګه چې دی په جنگ بدر کې د صحابه امداد کړي د نبی علیه السلام امداد کړي یا الله دغسې د مجاهدینو امداد وکړي یا الله دغسې د مجاهدینو امداد وکړي یا الله د مجاهدینو پسې خبرې یا الله زموږ د مسلمان خوله بنده کړي یا الله زموږ د خولې نه زموږ په زړه کې داسې سوچ مه راولي چې یا الله د قرآن بې ادبي پکې راشي یا الله د حدیثو بې ادبي پکې راشي یا الله د مجاهد بې ادبي پکې راشي یا الله مجاهد اوچت کا یا الله مجاهد اعلی کا یا الله د مجاهد ناصر و امداد شه یا الله څنګه د امریکا ذلیله کړه یا الله دغسې فلسطین کې د یهود ذلیله کې یا الله په کشمیر کې یا الله دغه هندوان ذلیله کې یا الله د مسلمان محافظ یا الله حرمینو شریفینو ته مو بوځي یا الله نبی علیه السلام څومره خیر دعاګانې وغوښتي کې مو څه وکړي کم نه امن غوښتي نو په امن کې وساتي وصلی الله علی النبی الامي وعلى آله وسلم